بسم الله الرحمن الرحيم والطعوم وانواعها 9 شرح العقائد النسفية درس نمبر يوكموية ونتر اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وآله وصحبه وكم لأتباعه وبارك وسلم عليه. فرمونگا ادي خبري وضاحت کړیو چې عرض غیته وی چې لا يقوم بذاته بل بغیره، یعنی تابع د غیر وی تحیز کې او مکان کې یا مختص غیر پوری پشان د اختصاص د صفت بالموصوف. پدې معنی چې ممکن نیوي تعقل د بدون د محلنا ځکه خو متصور کیږي بعضی اعراضو کې پوښلي او اعراضو کې موږ تقسیم کړو اعراض نسبیه غیر نسبیه، دغه وضاحت پرون تیر شو. بیا هم دا ویلو چې د عارض دا پیدا کیږي پاتسامو کې جواهرو کې، او بیا هم دا ویلو چې دغه چا ویلو چې دا من تمام تعریف ته تتمه د تعریف ته پوره وضاحت سره هم دا ویلو. هغه دا خبره ځکه کوله چې دا احتراز راشي د صفات الباری عز وجل، خو چا ویلي چې نه دا من تمام تعریف نه دی بلکې دا بیان د حکم د چا دی د عارض دی. او مثال د اعراض لکالوان او اصول د الوان سو دوا خدا به قولین تور او سپین، او چا ویلي چې د غدو سره درې نورم دي پنځه اصول حمرت او خضرت او صفرت، او باقی چې کوم حاصلېږي رنگونه نو هغه د ترکیب سره حاصلېږي. دا درس پرون تیر شو. اکوان مونږ ویلو جمع د کون نه په معنی د وجود او د حصول، او دغه څلور اقسام اجتماعي افتراق حرکت او سکون دغه وضاحت مونږ کړو. اجتماعي عبارت دی د سنا وایا د وجود د جوهرینو نه په دسه درمیان کې چې منځ کې بل شی داخل شوی ني، مثال درته ماده سي پیش کړو. او افتراق عبارت دی د سنا د ادخال د شی بین الجوهرین نه ویلی مکنه، او حرکت او سکون مو تعریفونه پرون کړي مو کنه. لکه اوس درته وی چې وتعوم وتعمون روالا انواع د دې د نه دي انواع سودی یعنی اصول اولی هر شی لیکل دي ښا، او اصول بسيطه سودی لکه هغه نه دي دغه کوم مرکبات پس راځي نو اولی هر شی لیکلي هغه غیر منضبط دي، هغه ضبط کې رازم نه او راګيريږم نه هغه ډیر دی. بیا اصول بسيطه سودي نه دي وهي الممرارت تلخيدات رخواله دي پوښلي لکه د بوګیانی د ترخوالي پشان اول حرقه بره ورته لیکلي ک طعم الزنجبیل لکه د زنجبیل طعم چراوال، حرفت د مرچکی تیزی او د غترخواله، او ملوحت د مالګي نمکینواله، تلخی تیزی شوری ترسکونواله، او وفوست زیگواله سشه زیگواله ها دا دوی ملي کلی دي. وفوست تسلی کلی دي برمنا دو حشی په دې لګې دي دوه لګولې کنه. فرق پمند سکه لکه وفوست او قبض کې دا ګور په خارج نه درته وي. قبض کې د جبه ظاهر او باطن دواړه ذکر، او وفوست کې ظاهر د جبه ذکر شو باطن سیټ، دغه دواړو کې فرق دی. زګیدل لجبه حمودت ترشی او قبض کوم وضاحت وکړو ورته لیکلي دي کلبسر لکه کچا کجوري خورا کنه جبه دې څنګه دغش
یا کچالو نه مړه جامنو کچا جامنو چوخوري یا کچا کیلې چوخوري کچا کیلې پړلې دي راځه ورپس مونږ نه دي خوراو کنه لکه سور املوک نه هغه سوران سړی او دا کچا هم سره وځي هر شي چې کچا خوريزا ول حلاوت او حلاوت را ولا خوګواله او دسومت چرب او تفعل کسمن چربی چې خوري کنه واسه ما وتفاحت درې ملي کلی هي طعم دام یو قسم خوند فوق دسومت نه لګبره دي او حلاوت نه لخته دي دا دواړو منځ کې دی بیا حاصلېږي په اعتبار د ترکیب انواعون د دین ډیر انواع لا تحصا چې غشمار ته ناراضي شمیر نه کیږي ورسې دي کنه ور روایح دریم مثال چې کم دی غ روایح دي اصل روم جوړیږي اول الوانو دوی مکوان دریم تعمو سلورم روایح وانواعها انواع د روایح کثیره د بیون د بلډیر وليست لها اسم مخصوص او سم مخصوص وای نامی نشتا الکه د بيد د پاره سم مخصوص نامی شتا نه نشتا کنه ولظهر ډیر ظاهر دا چې ان معدل اقواننا علاوه لا يعرض عرض نګرځي سوا د سامونه واذا تقرر سابق کې درې اقسام د علم بیان اعراض دا یو قسم عین بیان شو غیر مرکب لکه جواهر فردا مثال مخکې تیرو کنه جز لا يتجزا او دریم چې کوم دی عین مرکب لکه جسم الکه مخکې دا تیر شو کنه عین درته ذکر سره د دوه اقسام مرکب لکه جسم غیر مرکب لکه جواهر فردا اواراز خدا دې اوس ختم شو تیر شو که تیر نشو لکه نو بس دی وی چې کله داسې شوا وإذا تقرر کله چې دا خبره ثابته شو چې ان العالم عالم اعیان یخو عیان دی عین او یا اعراض دی والاعیان چې کوم دی دوه قسم دي عین مرکب لجغات سام دی عین غیر مرکب لکه جواهر و جواهر تا ته مخ کې ما یو قاعده بیان کړې واکه ذهن شریف دې بیکار کړی چې ته یو سیز باندې حکم لګې د قدم او د حدوث دا غشي اجزاء ته سوجو کا اجزاء قدیم و توای قدیم کا اجزاء حدیث و توای حدیث دلته چې مونږ لاړو د عالم اجزاء مقتل یا عین کې یا مرکب لکه جسم یا غیر مرکب لکه جوهر فرد او یا اعراض او دغه مثال ته وي الوان اقوان تعم روایح او چې موږ سوچو کو اعراض او اعیان دا ټول حدیث دیم وی چې ګوره وې ذات تقرر کله چې دا خبره ثابته شو چې عالم اعیان دی یا اعراض دی اعیانو کې اجسام دی جواهر ناغو حدیثو نفنقول مونږ وایو الکل حدیث دا ټول حدیث دی آیانم حدیث آرازم حدیث آیان اجسام و جواهر دا ټول حدیث مطلب زمون دعوه ثابت شو دعوه سوا العالم بجميع اجزائه محدثنا هغه ثابت شو ولی اجزای چې کوم دی وایا دا حدیث اوس دا چې اعراض ولی حدیث دی دلیل وره اما الاعراض هر چې اعراض دی فبعضها د بعض حدوث هغه مونږ ته بالمشاهده معلوم نه بالمشاهده مشاهده سره مونږ ګورو تا خدای پاکو بخا او می لیکلی دی و می سی لیکلی دی في مدخليتها في الجمله فليلزم منه كون المسألة حدوث من الحسيات والمشاهدات یو اعتراض او جواب ته اشاره کړی دا
دا خو مشاهدي سره د بعض هغه حدوث مونږ ته ظاهريږي کل حرکت بعد سکون حرکت راواله د سکون نفس نو حرکت نو او سکون ختم شو حرکت شروع شو نیو شی چې نوی او مسبوق بالعدمی او بیا موجود شي دکته حادث تعریف د حادث په صادق دی نو مضمون حرکت حادث وي ولکه پونش لکه حرکت بعد سکون راواله ناکت لاندې وی لأن هذه الاشياء كذا اشياء لو كانت قديمه كذا قديم وي لم يكن لوجودها ابتداء د وجود د پاره به ابتداء نوا او وقد وجدا او دا خو موجوده شوی د وجود د پاره ابتداء مخکینه د غزینه شروع شو د حرکت کو دا غینه پس سکون نه پس حرکت وجود تراغه او دا حدیث دي کنه مسبوق بالعدم دي کنه دا بعضی حدوث هغه مشاهدی سره معلوم دي والضوء بعد الظلمان او تیاره پس درنا نه راواله تیاری نه رڼا پس د تیاری نه راواله تیاری تک کتورا هغه نه پس تیار لاړ شي رڼا راشي دا رڼا چې نو دینه مخ کی تیاره وکنه وا خو نو رڼا کنه چې نو مسبوق بالعدم شو نشټوالی باندې نشټوالی ته مخ کیو نو دا حدیث تعریف خو دغه چې دا مسبوق بالعدم کنه نو پته لګي چې دا باز مونږ مشاهده او حواس سره معلومو دغه حدوث دغه رنگ راواله سواد بدل بیاض سپینوالی نه پس تورواله نو د بعضی حدوث هغه مشاهده سره مونږ ته معلوم دي وبعضها بالدلیل او د بعضی حدوث دلایل سره مونږ ته معلوم دي وهو تریان العدم په دې عالم باندې با عدم تاریکی کی کنا دا عدم تاریکی دل په دې عالم دقه د عالم د حدوث دلیل له کدا قدیم وی قدیم باندې عدم تاریکی کی نه نو بعضی حدوث مونږه پیجندل دي په دلیل سره چاغت تریان د عدم دي تاریکی دل د سدي د عدم دي کما فی ازداد ذالکا لکه د دې ازدادو کې راواله د حرکت ضد سو سکون د رڼا ضد سو ظلمت د سواد ضد سو بیاض راواله دا مخ کې چې موږ ول حرکت بعد سکون نو سکون ختم شو کنه باغی عدم تاریخ نو حرکت تل راغی کنه نګور په د تیریان د عدم دلیل د حدوث د چا دی د سکون دی او ظلمت لاړو پاغي عدم تاریشو رڼا راغه کنه نو د تیریان د عدم په ظلمت دغه د ظلمت د حدوث دلیل دی خدای دی وبخه کنه پونه شوزه امغه سواد بعد البیاض نو دا تیریان د عدم پر بیاض دا د بیاض د حدوث دلیل دی کنه تا خو دی وبخه وذالک او دا زکا دا مذکور د امور مذکورونه اصل کې دلته یو څو مقدمي و مخ کې ذهن شریف کې ځان سره کینه نو بیا به درس باندې پويږي ښا سلور پنځه مقدمي شارحین دې کې چیړلې دي یو دا چې وجود د واجب تعالی وجوب د واجب لذاته دی او وجود د واجب لذاته دا ضروری دی او عدم محال دی او دوی مدا چې هر ممکن محتاج دی علت او فعل مختار ته او درې مدا چې هر شی صادر شي په اختیار د علت د علت او د فعل او اراده دا غو حدیث بهر حال دی کې مطلب مدا دی چې دی کې ثبات خبرې وک ازلک پیچیده تر دک کزي خو ان شاء الله ورسېږي کنه زي تاسو خدای پاک وبخ